بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د جبري مذهب تبدیلی حواله سره ډیر زیات کیسونه مخې ته روان دي او دا داوا لرل کیږي چې دا مذهب څوک هم بدلی په پاکستان کې دا داوا کیږي چې دا جبري دی. زیاتره جنکو مذهب تبدیل ک مونږه سند وکته چې سند کې د حواله سره دا کیسونه مخې ته رالل او بیا داوا کوي چې دا ټول ارث په جبري توګه باندې کیږي، په رضا باندې څوک مذهب نه بدلی لګیا دي. څه کیسونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي هغه وی رضاکارانه دي، خلک په خپل مذهب بدلی نو په هغې باندې څوک دومره خبرې نه کوي. خو سند او بیا اندرون پنجاب چې کوم رورل ایریا ده هغې حوالې سره دا ګیله مخې ته راځي چې هلته کې جبري توګه باندې په زور باندې خلک مجبوره کوي چې هغه د هندو مذهب نه مسلمان شي او دا ګیله هم را روانه ده چې داسې بلا شي هندوان دي چې هغوی په زوره باندې خلک کرسچینټي طرف ته لکه مسیحیت طرف ته را روان دي. صرف د مسلمان کې دو مسله نه ده، کرسچن طرف ته هم روان دي. دغه وجه ده چې هندوان ډېر تیزی سره کم شوي دي. دغه تیزی سره چې کوم مذهب کنورژن روان دی یا تبدیلي روانه ده دا که رضاکارانه وي چاته په اعتراض نشته دی. خو ټولو نه اول سند حوالې سره دا خبره مخې ته راله چې سند ګورنمنټ یو قانون راوړه او هغه بیا د صوبایي اسمبلی نه پاس هم که چې جبري توګه باندې به څوک هم مذهب نه بدلی. داری خبره ده په جبر باندې ایس هم نه کیږي، خو د هغې قانون کې دننه بیا کمې طریقې سره چې کم په رضاکارانه توګه باندې هم مذهب بدلی هغه ایساریږي. دې باندې ډېر زیات اعتراض مخې ته راغی، ډېر زیاتې خبرې وشوې او بیا هغه قانون ولې چې قانون پاس کېدو درې لارې وي. ټولو نه پهله یو ډرافټ پیش کیږي اسمبلی ته، بیا په هغې باندې بحث وشي او هغه ډرافټ چې دی هغه بیا بل جوړ شي. هغه بل هغه اسمبلی پاس کی په دویم فیز کې ډرافټ نه بل جوړ شي او بیا بل چې دی کله پای باندې گورنر دستخط وکړي نو هغه ایکټ شي، هغه نافذ شي. په سند کې هغه بل باندې اوسه پورې ایکټ نه دی جوړ شوی، گورنر پې ساین نه دی کړی ځکه هغه ارڅه ایثار دي. خو دې ځله نن به مونږ خبره د سند نه کوو، د وفاق کوو. وفاق کې ویل کېږي چې اوس وفاقي حکومت د حوالې سره یو قانون وړی لګیا دی او د هغې چې کوم بل دی مجوزه بل دی د هغې حوالې سره هم لږ ډېر داسې شکونه دي چې هغه تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي او یوه کمیټي جوړه شوې وه د مذهب جبري تبدیلی ایثارولو دپاره. که څوک په رضاکارانو په خپله رضا باندې مذهب بدلی نو هغه ټیک ته، خو که جبري بدلی ابه څنګه ایثارو نو هغې حوالې سره یو کمیټي جوړه وه او هغې کې سینټ او د قومي اسمبلی دواړه ممبران شامل وو. نو هغې کمیټۍ کې ویل کېږي چې دغه ډرافټ شیر شوی دی او هغه ډرافټ کې څه دي په هغې باندې مونږ خبره کوو. چې کم یو ډرافټ مخې ته راغلی دی یا د ډرافټ کمې خبرې مخې ته راغلی دي لږ هغه ستاسو مخې ته ایښودل غواړم او دغه کمیټۍ تر اوسه پورې دغې ډرافټ حوالې سره هېڅ قسمه تصدیق نه دی کړی چې دا ډرافټ مونږ راوړی دی. خو د اپوزیشن لخوا او په خصوصي توګه باندې جماعت اسلامي سینیټر چې کوم صوبایي امیر هم دی د جماعت اسلامي مشتاق احمد خان صاحب هغوی دا دعوه لري چې دا ډرافټ چې کوم پوینټس مخې ته راغلي دا بالکل دغه ډرافټ کیو او دغه چې کومه کمیټي ده انسداد جبري مذهب تبدیلی حوالې سره د هغې کمیټۍ ممبرانو ته دا ډرافټ شیر شوی دی او دا لابینګ روان دی. دغه ډرافټ کې چې کومې خبرې مخې ته راغلي دي نو ویل کېږي دا چې مذهب تبدیلي به پاکستان کې دننه یو جرم تقریبا وګرځولی شي. دا اوس چې کوم حکومتي لا سایډ دی د هغوی نه به د دې کلیرنس غواړو چې هغوی دې باره کې څه وایي. خو چې کومې خبرې دي هغه دا دي چې ټولو نه پهله خبره چې کله د یو الک د یو جینۍ عمر 18 کالو نه کم دی نو هغه خپل مذهب نشي بدلولی. که هغه هندو دی نو هغه به 18 کالو پورې هندو هی پاتې کیږي، که هغه کرسچن دی نو هغه به 18 کالو پورې کرسچن وي او که هغه مسلمان دی نو هغه به 18 کالو پورې به مسلمان هی وي، هغه خپل مذهب نشي بدلولی. که خپل مذهب بدل هم کی نو په قانوني توګه به د هغې هېڅ قسمه حیثیت نه وي، هغه به هم په خپل مذهب باندې شمار ګرځلی کیږي. که هغه خپل مذهب بدلی چې کوم دی نه بیا بره عمر راځي 18 کاله عمر هغه کراس شو، ځوان شو، پوه شو، شناختي کارډ یې جوړ شو، که خپل مذهب بدلی نو اب د خپلې علاقې ایډیشنل سیشن جج ته به یو درخواست ورکوي او هغه ته به وایي چې زه خپل مذهب تبدیلول غواړم، زه مسلمان کېدل غواړم، زه دې وخت کې هندو یم، کرسچن یم یا سیک یم یا چې د بل مذهب سره یم او زه خپل مذهب بدلول غواړم. نو اب خپل دغه درخواست دغه ایډیشنل سیشن جج ته ورکوي
او بیا به هغه سیشن جج د هغه انټرویو کوي. هغه انټرویو ته راغواړي چې کله هغه ته وخت میلاو شو، چې کله هغه ته وخت میلاو شي هغه راغواړي او هغه دغه تصدیق وکړي دغه انټرویو کې دننه چې او دا کس په جبري توګه نه په خپله خوښه باندې دا مذهب بدلی. هغې نه پس به هغه ته هغه 90 ورځې ټایم ورکوي چې لاړ شه او په 90 ورځو کې دغه اسلام که ته اسلام خوښول غواړې ځان دپاره یا که ته هندو او کرسچن کېدل غواړې نو دغه هغه له بایبل ورکړي چې دا کتاب والا او دا وګوره او په 90 ورځو کې دننه په دې ښه سوچ وکړه او بیا 90 ورځې درې میاشتې پس بیا راشه. که درې میاشتې پس هغه کس واپس راځي او د هغه بیا همدغه سوچ وي همدغه رضا وي چې او زه مذهب بدلول غواړم نو بیا به هغه ته سرټیفیکیټ ورکړي چې او دې خپل مذهب بدلول غواړي او دله مذهب بدل کړي نو هغه سرټیفیکیټ په بنیاد به د هغه مذهب بدلیږي. که چرې دغه کس دا وایي چې زه دغه مذهب تبدیلول نه غواړم 90 ورځې پس هغه راغی او هغه دا وایي چې زه خو دا مذهب نه بدلول غواړم ما باندې خو دباو نو بیا د هغې نه پس سختې سزاګانې دي هغه مخې ته راغلي دي. ویل کېږي چې کم کس باندې هغه ګوته ایږدي چې دا کس ما باندې دباو ساتي ما تنګی او ما باندې مذهب تبدیلولو کوشش کوي نو هغه ته به کم از کم 15 کاله او زیات نه زیات 10 کاله قید سزا هغه ته ورکړی کېږي او جرمانه به هم وي. دې سره سره چې کوم خلک دغه کار کې ملوث وي هغه باندې زبردستي دار څه کوي نو د هغوی خاندان والو ته د هغوی چې کوم نږدې خلک دي که هغه په دې کې انوالو وي نو هغوی ته به هم سزا کېږي او که د هغوی واده کېږي څنګه اکثر لا کیس مخې ته راشي چې یوه جینۍ وي 15-14 کاله عمر وي او هغې واده وشي. سند کې دا کیسونه مخې ته راغلي هم دي چې هغه مسلمان شي واده وکړي نو په هغې واده کې چې څومره خلک انوالو دي د هغې ټولو خلاف به هم کاروایي کېږي. او څنګه ما ذکر وکړه دا په دې اخرنی پوینټ دی چې دغه ماشومان چې کوم دغه مذهب بدلولو طرف ته ځي نو هغوی به کله پورې د هغوی مور پلار رضا نه وي نو هغې پورې هغوی مذهب نشي بدلولی. د هغوی دا خبره مخې ته راځي. دا ډرافټ حوالې سره مختلف خبرونه دې وخت کې په سوشل میډیا باندې هم چلیږي او په اخبارات هم چلیږي خو حقیقت څه دی دغه ټول ډرافټ په څه حده پورې صحیح دی یا فلحال ډرافټ ته ډسکشن شوی دی او څه دی مخکې فرنټ ته په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره دغه کمیټه چیرمین سینیټر لیاقت ترکی صاحب موږ سره موجود دی. بخښنه غواړم لیاقت صاحب ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه. سر دا کومې خبرې چې روانې دي په میډیا باندې چې ډېر سخت قانون دا روان دی څوک به مذهب نشي بدلولی او که څوک مذهب بدلی او هغې کې خلک ملوث وي نو هغوی ته به 10 کاله قید سزا کیږي. څه حده پورې دغه ډرافټ جوړ شوی دی او که ډرافټ نه دی جوړ نو دا افواه بیا څنګه بهر راووته؟ دا معافي غواړم چې دا خبرې دي او 10 خولې 10 خبرې داسې هیڅ قسم ډرافټ مونږ نه دی دغه کړی داسې هیڅ قسم قانون نشته ځکه چې فورس کنورژن د ټول نه مخکې خو ولنۍ خبره ده نه چې په زور خو ته په چا باندې مذهب نشي بدلولی. زمونږ زه اکثر چې زمونږ ولنۍ میټینګونه ما پکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د فاتحه مکی واقعه چې کوم نن هغه پکې بیان کړه چې ان هم خلکو ته بس نشي ویلی او لکه ایمان هدایت خو الله پاک ورکړي او په چې ډنه یو سړی مسلمان نشي یا د ډنه یو سړی یو مذهب بدل نه کړي نو هغه فورس کنورژن خو نه ده کېږي او داسې هیڅ قسم قانون نشته چې د هغې د پرځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم نن زما خاله چې د 9 کالو په عمر کې اسلام قبول کړو حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ چې کوم دا نو هغه د 9 کالو چې کوم نن د هغې واده شو نو دغه بیریرز په دغه کې خو نشته زموږ په اسلام کې او نه موږ داسې قانون جوړو چې ګنې چې پای کې به دا کی چې د مور پلار رضا به پکې دغه کې دا خو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه بدلو اسلامي قبلو نو هغه د چا نه تپوس کړو د مور پلار خو دې کې صدقه نشته دا استاد ضمیر استاد او دا خو دې د بره نه ملاویږي نو دا صرف واګانی دي خبرې دي او دا هیڅ قسم قانون نشته ریلیجیس افیر ته موږ دا کړی دی قادری صاحب دغه کې او په دې کې علي محمد خان چې کوم دی پارلیماني امیر دغه چې کوم دی نو هغې پکې دغه دی نو داسې سچ لو نه انډر کنسنټریشن دی چې ګنې مطلب په دې باندې موږ کار کوو او نه داسې خبر زما مخې له تر اوسه پورې راغلې ده. صحیح سر فورس کنورژن خو شته دې نه خو انکار څوک نشي کولی چې په سند کې دننه هم دا ارس روان دي او په پنجاب رورل علاقو کې هم دا ګیلې شکوې مخې ته راځي لګیا دي. ستاسو کمیټي د دې انسداد دپاره جوړه شوې ده کمیټي اوسه پورې څه کار کړی دی او څه پلان دی مخکې چې څنګه به دا ارس مونږ کنټرول کوو؟ داسې چل دي چې دا یکه دوکه واقعیات کېږي په دغه کې په سند کې چونکې په سند کې د موږ خو درته
کې پی کې چې کوم نو تر اوسه پورې خو تاسو به یو کې سم نه اورېدل. جی جی بالکل. زمونږ سیک برادری شته، هندوان شته، مطلب دا دی کرسچن شته، دغه شته، یو کې سم تاسو نشه آئیډنټیفای کولی چې دلته دا د سن مسلې دي یو یا دوه یا دغه کېږي. خو دغه چې کوم نن دا خو داسې نه دی 220 میلیون خلک دی، نو که په 220 په 22 کروڑ خلکو کې په یو ځای کې واقعیات یا دغه دا په انډیا کې وګورئ، جی دا په امریکا کې وګورئ، په کینیډا کې وګورئ، زه په خپله ترې ما لیدلي دي او په کومه طریقه دا کې شکر الحمدلله زمونږ خو دلته دونه خو سړیتوب خلکو کې شته، نو یې به څه جاهلیت د دغه ریمینز دغه به باقیات په سند کې خو دې غاړې ته نشته. او د هغې دپاره موږ دا دغه کړی چې چونکې دا به ډیپټي کمشنر ایس پی ډي آی جي هر یو سړی چې کوم دی نو موږ ځان سره په دغه باندې اخیستی و چې کوم موږ ته ریپورټ شي نو هغه موږ هغې ته بیا دا کوو، فوراً موږ ډیپټي کمشنر هم راغواړو، ایس پي هم راوړو، ډي آی جي هم راوړو او متحرکه دغه چې څونه دي هغه راوړو، هغوی سره دا ډسکس کوو، موږ ورته وایو چې یاره د دې د مخنیوي وشي. نو مطلب دا دی چې دغه موږ پوره دا کوو، داسې څه قانون نشته چې ګنې د هغې لپاره به ایج لیمټ کې ښودی شي. صحیح. صدر مو خبر کوي لګیا چې دا خبرې چې کوم بهر راوتې دي دا صرف افوا ده، د کې حقیقت نشته دی، خو چې دا خبرې څوک کوي هغه همدغه کمیټې ممبران دي. مشتاق صاحب دا خبره اوپنلی کړې ده، په ټویټر باندې هم کړې ده، نو آیا د کمیټې کې دننه څه مس انډرسټینډینګ دی، څه خبره سم کنوے شوې نه ده، تاسو بله خبره کول غوښتل هغوی ته بله خبره تللې ده، څه مس کمیونیکیشن شوی دی؟ نه جی نه مس کمیونیکیشن شوی دی، چونکې مشتاق صاحب ما سره ممبر دی او زموږ ډېر هانریبل او زما خو عزیز هم دی، زما د وطن هم دی، زما دغه نه، نو داسې هېڅ خبر نه شوي چې مشتاق صاحب دا ویلي، زما په مخ کې کم از کم نه دي ویلي چې ګنې فورس کنورژن کېږي. فورس کنورژن ما خو درته ووایي چې دا پته نه یو دوه کسان دي او هغوی ځان هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې ځان مشهور کنو دا کار وکړه. نه سر مشتاق صاحب دا ویلي چې دا قانون حکومت راوړي او دې دپاره لابینګ کوي. بالکل داسې هېڅ قانون نه راوړی، چونکې زما دواړو منسټرانو سره هغوی زما په میټینګ کې ناست دي، کیټګوریکلي ما ورته دا کړي، هغوی راغلي دي. اوس زه چې بل میټینګ راغواړم نو په هغې کې به هم انشاءالله تعالی علي محمد خان بی او قادري صاحب د ریلیجس افیرز والا چې کوم دي هغوی به دا کېږي. نو هغوی خو لاول په هغې باندې کار کړي، د هغې دپاره خو یو نیمه دوه میاشتې موږ ټایم ورکړی، په دې وجې موږ د بلې کمیټې بل میټینګ نه راغوښتې چې موږ مطلب یې څه کنکلوژن ته نه ما تر پخپله زموږ چونکې پرون جوائنټ سیټینګ و نو په هغې کې ما ته د اقلیتونو والا یو ممبر چونکې ماسک یې لګولو نو آی کوډنټ پلیس هیم، لکه ما ونه پېژنم چې دا کوم یو ممبر دی زما، خو ما ته دا ووایي چې یہ جلدی کرتے ہیں، هغوی پخپله لکه دا ووایي اور اس میں ہیسٹی ڈیسیجن نہ لیں. ما ورته نہیں ہیسٹی ڈیسیجن تو لینی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قانون بن رہا ہے اور قانون ہمارے لیے بھی بن رہا ہے، ہماری جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں ان کے لیے بھی بن رہا ہے، تو ہم اتنی جلدی تو نہیں کر سکتے کہ مطلب ہے کہ ہیپ ہیزڈلی ایک چیز میں چلانگ لگا لیں اور کہہ دیں کہ جی قانون بنائے. قانون تو بنے گا، وہ تو لا ڈویژن میں جائے گا، وہ تو کتنے ڈسکشنز کے بعد آپ کو پتہ ہے، یو نو بیٹر دین می، تو ایسی کوئی بات نہیں. دا اس خبر جی نشته اور نه مشتاق صاحب دا کړی چې دا چې قانون نه ګوره ایزمپشنز دغه باندې خو ملک نه چلېږي. دغه مشتاق صاحب خو د جماعت اسلامي دغه دی، چونکې زه د بل دغه نه یم، نو هغوی به خامخا داسې وایي چې لکه دا کې یو هغوی نه دي ویلي، لکه زما په مخ کې نه دي ویلي، خو دا افوا ده چې خلکو پیلاو کړې ده. موږ داسې هېڅ قسم قانون نه جوړ. سر اخرنی سوال، تاسو سره د کمیټې کې نان مسلم ممبرز هم شامل دي، د حکومت کسان هم شته، اپوزیشن هم شته، که چېرې دغه شیز ایثارولو دپاره یو لیجسلیشن راځي نو آیا کمیټي به یونینیمس راځي یا میجورټي سره به راځي؟ دا خو بجی ویل کراس د برج وین وی ریچ نیر د برج، مطلب هغه وخت کتی شي چې حکومت کم قانون روړي نو هغه به ضروري خبره چې مسلم نان مسلم څونه ممبران چې ګم دي نو هغوی دا کوي، نو زه دا نه شم ویلی چې یونانیمسلی به هغې راځي او یا دا د سپریم کورټ کې یا په های کورټ کې د 15 کسانو بینچ نو 3 یو طرف دي 2 بل طرف دي او ما سره 22 ممبران دي، نو 22 ممبرانو کې به خامخا دا اوس خو دونه کنفرم نشم ویلی چې ګنې هغوی ټول به د ډرافټ ته یا دا کې او بل دا چې خپل پولیټیکل امبیشنز هم دار سړي پکې نو خامخا دې کې ما سره چې ګمنو زیات تر خلک چې ګمنو پکې د رولینګ پارټي نه دي، د بلې غاړې ته چې ناستې د هغوی نه دي، د مطلب یې 11 سیمینیګان دي، 11 سینیټران دي، په دې کې چې ګمنو میکس دي او مسلمس پکې کم دي
او باقي اتنکس دغه چې بخنه غواړم سر یو بل سوال کوم تاسو څنګه ذکر وکړ چې مشکل کار دی خدا سر سنسټیو ایشو دا سبا وای خپل ممبرز ته کمیټي ممبرز ته بدا ریکویسټ کوي چې افواګان بار خورې نشي ولې چې دا دومره سنسټیو میټر دی چې هغه د ملک بدنامي هم بیا کوي دا خو ګوره چې فورن ایجنډا دا خو هندستان په دې باندې کار کوي په دې باندې اسرائیل کار کوي په دې باندې نور ملکونه هم کار کوي او مطلب دا دی چې مونږ چونکې لکیلی یا ان لکیلی مونږ زمونږ دا سټریپ چې کوم دی دا پاکستان دا بیلټ دا په داسې ځای کې محل وقوع یا جغرافیکل یا دغه سچویشن داسې دی چې مونږ ته اوس د روس هم ضرورت دی د چین هم ضرورت دی د افغانستان هم ضرورت دی د هر چا ضرورت دی نو یو به خامخا مونږ له هرډلز پیدا کړي مونږ له پرابلمز جوړي مونږ به دغه کوي او انشاءالله تعالی مونږ داسې لیجسلیشن راولو چې مونږ چونکې دا د مونږ رونه دی اوږي زمونږ په شانې زه تاسو چې څنګه دا ګوره مذهب خو دا جدا خبره چې دا غیر مذهب دی خو دا برما وایي چې یاره زمونږ مذهب کار سي خو مونږ ملک دا دی نو مونږ خپل ملک سره ولاړ یو مونږ سینسیر یو پاکستان ته مونږ هغه خبره وکړو چې د پاکستان سره خپل سینسیریټي او سولیډریټي دغه وکړو ډیره مهرباني سېنیټر لیاقت خان ترکی صاحب تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه هغوی ذکر وکړه چې داسې هېڅ قسمه د هغوی دا وینا وه چې لا موږ ډرافټ نه دی جوړ کړی صرف ډسکشن شوی دی فلحال خبرې شوي دي او چې کله هم موږ ډرافټ جوړو نو بیا به موږ هغه ډرافټ مخې ته راوړو او موږ به زیاتره چې کم خلک دې وخت کې په دې کې انوالو دي 22 ممبرز هغوی یاد کړل چې 11 د ایم این ایز دي د کمیټه کې د سینیټرز دي چاہے کې حکومتي او اپوزیشن دواړه شامل دي خو چې کم خدوخال مخې ته راغلي دي کافي دعوې سره اپوزیشن هم دعوه کوي چې دا ټول خدوخال اوریجنل دي او دا ارڅ ډسکس شوي دي دا د هغوی وینا ده د اپوزیشن او بیا چې کوم ډرافټ مونږ کتلی دی هغې کې هم دا ارڅ شته دی خو څنګه سینیټر صاحب وایي چې دا حتمي نه دی او ډرافټ لا نه دی شوی دا خبرې دي صرف د هغوی خپل یو موقف دی خو بهرحال مذهب تبدیلی یو ډېر زیات سنسټیو معامله ده حساسه معامله ده او دې حوالې سره اسلام څه وایي او بیا زمونږ څه ذمه جوړېږي په دې به خبره کوو خو یو وړې شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د یو مجوزه قانون حوالې سره کوم نه چې اوس لږ ساعت وړاندې حکومتي سینیټر دا وینا وکړه چې دا تر اوسه پورې فاینل نه دی خبرې شوي دي هېڅ قسمه دستاویز لا نه دي جوړ که مونږ د دستاویز خبره وکړو چې څه ډرافټ جوړ شوي نو هېڅ قسمه ډرافټ نه دی جوړ شوی او بل خواته څنګه ما ذکر وکړو چې سینیټر مشتاق صاحب دا وایي چې دا ارڅ شوي دي او لابینګ کېږي هغوی اصل کې نن یو بل پروګرام کې وخت ورکړی دی ځکه هغوی هغسې موږ له ټایم رانه که خو هغوی دا واده کړې وه چې کله هم موقع ملو شي زه به بالکل ټایم در کوم او خبره به کوم خو بهرحال موږ به سیاست نه لږ مذهب طرف ته راشو دغه مذهب تبدیلی شکایت نوی نه دی دا ډېر مخکې نه را روان دی څنګه ما ذکر وکړه چې صرف اسلام طرف ته نه دا ګیله هم راځي چې داسې ډېر هندو مذهب خلک دي چې هغوی کرسچینټي ته او هغوی سکھ مذهب ته اورېدو دپاره خلک هغوی پریشرایز کوي دا خبرې هم دا ګیلې هم مخې ته راځي شکایات مخې ته راځي خو دې حوالې سره زموږ اسلام څه وایي مذهب څه وایي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا چیف خطیب قاري طیب قریشي صاحب ټلیفون باندې موجود دی سر شکریه موږ له هم ټایم راکړه ټولو نه پهله خبره خو دا را سر چې څنګه اکثر له موږ اورو هم حضرت علي انتهایی کم عمر کې هغوی اسلام قبول کړی او بیا هغې سره موږ ګورو چې ښه اخري عمر کې هم خلکو اسلام قبول کړی دی دا عمر دا ګیپ چې خلک ګیله کوي چې 18 کاله عمر نه پس ته خلک اسلام قبول کی مخکې د قبول نه کی آیا څه ګیپ شته چې دا مذهب تبدیلی دپاره څه داسې خاص پیمانه وي چې دغې عمر نه پس به بدلیږي هغې نه مخکې به نه بدلیږي بسم الله الرحمن الرحیم فهیم صاحب ډېره شکریه ستاسو چې تاسو په دې موضوع باندې جی ما ته دعوت راکړلو ټولو کې اول خو جی گزارش دا دی چې دا خبره خو مونږ ډیسایډ کړو چې په اسلام کې په شریعت کې زبردستی زور جبر دا قطعا نشته دی لا اکراه فی الدین نو دا خبره خو مسلمه ده چې یاره په اسلام کې چېرته په چا باندې زبردستی د مذهب تبدیلی دغه نشته دی چې سړی به چا پسې ځي او ټوپک به رالي او ته به وایي چې ته به جبري دا مذهب بدلی لیکن دا دویم طرف ته چې بیا کم د دې
دا چې کم خبرې ترې اوس روانې دي چې 18 سال به د دې شرط وي او پاغي کې بم بیا چې دی هغه د ادیانو چې کم د بین المذاهب دی یا کم څه کمیټي به یې هغې ته به هغه روبرو پیش کېږي څه پوره پروسس ما هم لږ ډېر کتلی و جی جی نو گزارش چې دا دی چې د عمر قید چې دی بیا چې څوک اسلام راوړي کلمه وایي نو دا نشته په اسلام کې صحیح او تاسو خپل فرمایل چې د علي رضی الله تعالی عنہ دا مثال زمونږ په مخې ته دی چې د علي رضی الله تعالی عنہ خو عمر ډیر کم چې هغه مسلمان شو اسلام قبول کړو نو پاغي کې چې اس قسمه قید نشته او تاسو وګورئ چې تقریبا 7 سال پورې خو چې دی ماشوم خو وایي چې بالکل د مور په غېږه کې دی دا خو د هغې په پرورش کې دی بالکل نو هغه صورت خوشته دی نه اوس د دې نه وروستو چې دی ماشوم کې بعضې ماشوم ډېر هوښیار وي په کم عمرۍ کې هغه ته الله پاک ډېر دغه ورکړی او د هغې نه وروستو بیا جي خبره د هغې نه غټه اهمه دا ده چې د بلوغت عمر بیا تاسو ګورئ 15 دی د 15 نه مخکې چې دی دا خو دا میډیکل ساينس هم وایي دې باندې خو د چا څه اشکال هم نشته دی چې د 15 نه مخکې چې دی نو بلوغت راځي نو تاسو به څنګه بیا یو سړی چې هغه عاقل بالغ شي او اول خو د دې په اسلام کې څه گنجائش نشته چې تاسو د عمر قید لګوئ لیکن که بیا هم تاسو وګورئ چې یو سړی اوس بالغ دی او سړی به ورته وایي چې یاره ته به 2 کاله 3-4 کاله به ته انتظار کې ځکه چې ته 18 کالو ته نه رسېدلې نو هغې نه مخکې چې دی ته مسلمانېدی نه شي او بیا جي په دې کې یو بله اهمه خبره دا ده چې که یو جوړه چې دی مثلا ښځه خاوند دي په خپله مرضۍ باندې هغوی مسلمانان شو اسلام قبول کړلو نو آیا د هغه جوړې چې چا اسلام قبول کړی دی که د ده بچي سبا وشو نو بیا به سړی څه وایي چې یاره دا به د 18 کالو پورې به چې دی دوی به د دې انتظار کوي یا که ونه شو چې کم دي نو آیا دا به د 18 ساله پورې انتظار کوي نو د هغې نه پس به چې دی نو هغه به د مذهب فیصله کوي چې زه به په کوم مذهب باندې یم نو په اسلام کې جی جبر او جبرن د مذهب تبدیلی هم نشته لیکن په اسلام کې د دې دپاره څه قید هم نشته دی ځکه دا خو ډېره خطرناکه خبره ده او بل سر زه دا گزارش تاسو ته وکړم ستاسو په علم کې هم ده چې نن نه یو څو کاله مخکې په سند اسمبلی کې دا قانون چې کله راغی نو په دې باندې د پاکستان بر نه چې دی څومره لوی علما کرام چې وو د بنوري ټاون مولانا امداد الله صاحب چې دی هغه وخت کې د اسلامي نظریاتي کونسل یعنی هغه بعد کې ممبر هم پاتې شوی دی هغه په دې باندې او د ټول پاکستان د علما کرامو بیا په دې باندې ریاکشن هم راغی او زه به تاسو سره ان شاء الله شیر هم کم تاسو سره تبرهم لګم چې د مفتی تقی عثماني صاحب هم باقاعده په دې باندې اظهار خیال کړو بالکل او مفتی صاحب دې ته چې د اسلام خلاف د شریعت خلاف د هغې د اصولو د قوانینو خلاف چې دې ته ویلي وو او دې ته چې دی په دې یو قسم له احتجاج کړو نو زما خیال دی چې په دې معاملو کې چې کلم داسې معاملات کیږي نو زموږ د ټولو فریضه ده چې مونږ په دې کې د اسلامي نقطه نظر خامخا وګورو خپل مذهب ته وګورو چې زموږ مذهب څه وایي او زه اپریشیټ کوم داسې حق خلک ډیر کم وي دا تاسو چې کم بیا په دې خپل گفتگو کې فرمایل داسې خو جی ډیر زیات مثالونه دي په نورو دنیا کې دي چې مسلمان زمونږ چې دی تر دې پورې چې زمونږ په دې آس پاس ملکونو کې یا زمونږ په ملکونو کې دنیا خلک ویل کېږي او په دې مغرب کې مثالونه شته دی چې په مسلمانانو باندې مذهب چې دی دا تبدیل کړی شوی دی صحیح او باقاعده دې پورې ریپورټس راغلي دي چې یاره د مذهب د تبدیلی په لالچ کې ورته دام ویلي دي چې یاره تا به فلانکي ملک ته بوزو تا به فلانکي ملک ته بوزو لیکن ته به موږ ته ساین کې چې یاره زه اوس مسلمان نه یم او زه دا د مقبل مذهب مولانا صاحب خو یو 2 ورځې وړاندې موږ وکتل چې د انډیا میډیا اوپنلی یو زنانه کینولا او هغې ته دا وویل چې په پښتو کې دا ووایه چې د افغانستان څومره جنکۍ دي هغه د راشي او انډیا کې که هغوی تحفظ غواړي افغانستان کې که هغوی یریږي نو را دي شي خپل مذهب د بدل کی او هندو الکانو سره د وادو کی دا خو اوپنلی په میډیا باندې وایي
بالکل جی ما ماغه دغه کتلې دی هغه میډیا ریپورت او زه د دې په شدید الفاظ مذمت کومه او ورسره ستاسو د دې چینل په دې لار باندې د هغه ټولو خلکو نه تپوس کوم چې کم خلک اسلام بلیم کوي مسلمانان بلیم کوي صرف د هغه سستی شهرت د پاره هغه خلک به بیا سوي چې یو ملک چې دی هغه برملا لګیا دی دا خبرې کوي او هغه لګیا دی اشاعت کوي د دې چې یاره اسی ته هیومن نه او کته همدردي غواړي او ته دلته ځای غواړي او ته پناه غواړي نو دا شرط به چې یاره ته به خپل مذهب بدلې نو دا جی دا خو ډیره افسوسناک خبره ده. مولانا صاحب یو سوال اکثر لمونږه چې کله هم څه سوچ کوو ظاهري خبره موږ دواړه نارینه یو موږ د نارینه حوالې سره معاملې ته ګورو چې کوم دا ډرافټ لیک شوی دی یا څنګه سینیټر صاحب چې دا افواګانې دي حقیقت نه دی دې کې یو پوینټ دام دی چې هغه کس چې کوم مذهب بدلول غواړي اب ازي ایډیشنل سیشن جج ته به درخواست ورکوي او هغه به ورته وایي چې ته لاړ شه او نوي روزې پس بیا راشه چې ته دې باره کې څه سوچ کوې نارینه به یو سایډ ته کیدو زنانه که یو جینۍ ځي د هغې 22 23 کاله عمر دی 40 کاله عمر دی زنانه ده نو هغه که واپس بیا هماغه کور ته ځي چې کوم مذهب هغه پرېږدي تاسو ګڼئ چې نوي روزې به هغوی وساتي چې ته خو مذهب بدلی لګیا یې او بیا مونږ کره راغلی اب یې ژوندی پرېږدي سر تاسو په دې باندې باقاعده د مفتی تقی عثماني صاحب تحریر موجود دی جی جی دا د هغې نه غټ بیا افسوسناکه خبره ده چې یو طرف ته مونږه دومره زیات دی خبرې ته ترغیب ورکوو او بیا چې یو سړی عاقل بالغ دی خپل عمر ته رسېدلی دی او بیا زمونږ غوندې په وطنونو کې یا په هندوستان کې تاسو وګورئ چې مسلمان غریب چېرته غوا حلاله کي او چېرته خپله قرباني کوي نو دا خلک ورپسې تورې راواخلي او ژوند پې حرام کي او بیا داسې وطن کې چې یاره یو کس به چې دی هغه ښکاره شي چې یاره اوس دی لګیا دی د مذهب بدلوي او بیا به هغه مونږه په داسې سوسایټي کې چې حالات داسې او بیا به مونږه پرېږدو سوال نه پیدا کېږي دا خو ګویا چې داسې به شي چې یاره اړو څوک به بیا نوم هم وانخلي چې یاره زه په دې باندې مسلمانېږم بلکې خدا نه خواسته د چا د مسلمانېدو په دغه کې دومره لوی رکاوټ اچول چې یو سړی وایي چې زه زمونږ غالبا لاین ډراپ شو مولانا صاحب سره کوشش کوو چې دوباره سره رابطه وکړو چې هغوی خپله دا خبره مکمل کړي ولې چې دا کومه خبره دا څنګه هغوی ذکر وکړه چې یو ملک د انډیا اوپنلی هغوی په میډیا باندې یو زنانه کینی او هغې ته وایي چې ته پښتو کې ووایه چې د افغانستان زنانه که تحفظ غواړي او هغوی غواړي چې هغوی انډیا ته راشي او ولې چې طالبانو حکومت راغلی دی په افغانستان کې نو هغوی دې خپل مذهب بدل کړي کومې جینکۍ دی واقع په انډیا کې دي سړو ته نه وایي هلکان نه یادوي صرف جینکو ته وایي چې هغه په تعلیم دپاره په سکالرشپ انډیا ته راغلي دي ادې واپس نه ځي همدلته انډیا کې د هندو هلکانو سره خپل مذهب بدل کړي واده یې وکړي مسلمان هملته شته هماغه مسلمان هلکانو ته یې واده کوي خو وایي نه هندو مذهب ته راشئ او بیا هلته بدل کې خپل مذهب بدل کې بیا به ځکه واده کوئ بله خبره چې کوم دا نوي ورځو والا ده نو زنانو حوالې سره دا بالکل ناممکنه غوندې ښکاري چې زنانه به دوباره ځي او بیا به هماغه کور کې وي چې هغه هماغه کور کې اوسیږي او هغې ته ځي کوشش کوي زموږ پروډیوسر صاحب چې رابطه وکړي مولانا طیب قریشي صاحب سره خو رابطه هغوی سره رابطه نه کیږي لګیا ده بهرحال ډېره شکریه موږ له هغوی ټایم راکړه قاري طیب قریشي صاحب دغې حوالې سره یو ډېر سینسټیو ټاپک دی او هغوی څنګه اوپنلی خبره وکړه چې او زموږ هر څه علما کرام صرف د یو دوو نه د ټولو علما کرامو دې باندې اتفاق دی خبره مخې ته راغلې چې دا قانون چې کوم سند اسمبلی منظور کړی هغه هم ټیک نه او که دا ډرافټ مخې ته راځي نو دا هم ټیک نه دی ولې دا خبرې بار ته روانې دي ولې موږ داسې ډیبیټس کې پروزو چې هغه ډیبیټس نه دي ولې دغه اسمبلی کې دننه ایوان کې دننه هغې مسلې کوم چې د اول ډسکس کیږي او دا ډسکس کیږي که چېرې دا واقعیات مخې ته راځي هم فورس کنورژن کیږي هم نو هغه ایثار کوي هغه ایثار کوي نه چې کم کس پر رضا راځي هغه مونږه ایثاره ولګیا هر یو شیز ته هر یو کس ته خپل حق دی چې هغه خپل مذهب بدل کړي او خپل مذهب خوښې سره هغه اسلام قبول کړي ایثارول نه دي پکار دا هر څه او څنګه ذکر مو وکړو طیب قریشي صاحب چې پوره دنیا اوپنلی آفر کوي مسلمانانو ته چې پیسې والا او یا یهودي شه یا کرسچنټي ته راشه یا هندو شه هغه وخت خو بیا دنیا چپته دنیا ته کې باره کې اسم نه ښکاري او دې خوا چې په رضا بدلیږي نو هغه هم بیا څوک نه مني څوک هغې ته تیار نه دي یو وړه شان د مخلوق
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. اوس به خبره کوو د پېښور تاریخي درسګاه اسلامیه کالج حوالې سره. دغه یونیورسټیانې د وخت کې د مالي بحران سره ښکار دي او پېښور یونیورسټي، اسلامیه کالج یونیورسټي، اګریکلچر یونیورسټي دا ټول یونیورسټیانې دي چې دوی خپله تنخوا هم نشي ورکولی ملازمین ته. خو چې کله اسلامیه کالج خبره مخې ته راځي او په دې باندې دا ډسکشن مخې ته ځي نو دې حوالې سره نن دا خبره مخې ته راغله چې کله سماعت کې د پېښور های کورټ چیف جسٹس کیسر رشید صاحب سربراهۍ کې چې کوم 2 رکنی بینچ دی نو هغوی دا خبره مخې ته راغله چې دا چې کوم زمونږ کالج دی یا اوس چې یونیورسټي شوې ده د هغې په 3 ضلعو کې پېښور، چارسده او بیا ثوابۍ کې په سوونو کناله ځمکه ده او هغه ځمکه چې ده په زرګونو کنال ډېر په لږو پیسو باندې ورکړې شوې ده مختلف خلکو ته. په یونیورسټي روډ باندې په صرف 500 روپۍ باندې میاش کرایه باندې ځمکه ورکړې شوې ده. ثوابۍ کې 4,000 کناله ځمکه ده هغه هم چې کوم بورډ آف ټرسټي دی هغوی کال 2001 کال 2004 کې ورکړې ده. او بیا که موږ د علاقو ذکر وکړو نو یونیورسټي روډ سره سره په چارسدې هریچند کې بیا ریمحل او برج هری سنګ کم ځای دی هغه ځای کې هم دا ځمکې ورکړې شوي دي او په ډېرو لږو پیسو ورکړې شوي دي. د حوالې سره چې کله کیس سماعت کېده نو یو څو میاشتې وړاندې تعینات کړی شوی د اسلامیه کالج چې کوم د وخت کې وایس چانسلر دی پروفیسر ډاکټر ګل ماجد خان صاحب هغوی هلته موجود وو او هغوی دا وویل چې موږ کوشش کوو چې دا ځمکې موږ دوباره حاصل کړو چې چا هم ورکړي دي او ورکړي دي چې واپس موږ ته میلاو شي. او په دې باندې بیا چیف جسټس صاحب انتهایي غصه هم وکړه چې کوم تاسو نه مخکې ویسیز تیر شوي دي هغوی جیل کې پکارو چې هغوی دغه ادارې دپاره دا سټپس اغوستي دي خو نوې قیادت دی څه پلان لري او څنګه به دوباره دا چې کوم درسګاه دا په خپلو خپو دري په دې به خبر کړو. د وخت کې موږ سره د اسلامیه کالج وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ګل ماجد خان صاحب ټلیفون لري موجود دی. سر ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. سر مشکل به وي ظاهري خبره ده دا اداره په یو ورځ کې دومره په پیسو کې نه ده ډوبه شوې دومره خساره نه ده خو ستاسو چې کوم ټینیور دی هغې کې دننه هم څه پلان دی څنګه به دا اداره دوباره په خپلو خپو ودروئ؟ ډېره مهرباني. اول خو به زه لږ تاسو چې اوس تفصیلات خوښول دې ژبه لږ تصحیح وکړم. جی جی د اسلامیه کالج کم ایسټس و جائیدادونه دي جی جی هغې کې خیبر بازار کې 222 دکانونه دي زمونږ. جی جی په چارساده کې چې کوم سبزي مارکیټ دی هغې کې هم تقریبا 220 دکانونه دي. صحیح. په چارساده کې په 3 ځایونو کې ځمکه ده یو د هریچند بل د ریمحل او بل د ترناب دا 4,000 کناله ځمکه ده او اګریکلچر لینډ دی. صحیح. ورسره برج هری سنګ د سیکنډري بورډ ته اپوزیټ سایډ باندې یو کمرشل ځای دی. صحیح. په هغې کې زموږ 22 کرنل کمرشل ځای دی د پولیس پبلک سکول بیک سایډ ته. نو دا ټول چې دي دا په اونې پونې دامونو ورکړي شوي دي. دغه کم کمرشل جایداد چې دی دا په 2001 کې او د چارسدې ول اګریکلچر لینډ چې دی په 2004 کې ورکړی شوی دی. صحیح. اوس پورې چې د ثوابۍ کې زموږ 4,000 کناله ځمکه ده په کوټ مونږ ګټلې ده خو لا پورې چې هغه کم مونږ ته بنابراري کوي او مونږ ته خپل ډیمارکیشن کوي هغه نه دی شوی او مونږ ورسره په رابطه یو چې لږ زره ورته وکړي. صحیح. نو سر تاسو پلانینګ مخکې څه دی چې څنګه به دا اداره چې کوم دی وخت کې کروڑونو روپو خساره د هغې تنخواه ورکول هم مشکله وي هغه به څنګه دوباره خپل ځای ته راولی؟ تو ډېر بنیادي او اهم سوال دی او دغه سوال بیسیکلی اډریس کول غواړي. ما چې خپل یونیورسټۍ د پرمختګ او ترقۍ دپاره کم یو روډ میپ جوړ کړی دی په هغې کې د زموږ د ایسټس او د جایداد یو غټه برخه لري و هغې دپاره ما په ټولو نه اول دا کار کړی دی چې زما د جایدادونو کوم ځای کې دي ما پرسنلي هغه ځای ته ځان رسولی دی په تفصیل مې ځان پوه کړی دی و هغې بعد ما هغه پلانینګ مطابق کاروایي شروع کړه او په دې سلسله کې مې اولنی میټینګ گورنر صاحب سره شوی و هغه ما په خبر کړ او هغې ماشاءالله ډېر ښکلی ریسپانس و په دا چې هغه په خپله اسلامیان دي. نو هغې فورا ایچ ډي چې کوم کسان دي هغې ته ووایي چې تاسو میټینګ را وغواړئ و ایډوکیټ جنرال هم را وغواړئ اسلامیه کالج کسان هم را وغواړئ چې کله ایچ ډي سیکرټري ته د داود صاحب چې کوم دی د هغې سربراهۍ کې یو میټینګ وشو دوی چې کوم ایډوکیټ جنرال خو نه و خو ډیپټي ایډوکیټ جنرال یې راغوښتی و په هغه ورځ و هغې کې کوم موږ پلانینګ وکړه
هغه مطابق اوس ان شاء الله موږ روان یو. د بورډ اف مینجمنٹ 3 میټینګز مونږ کړي دي په خیبر بازار کې. مونږ چا کم ډیفالټرز دي هغه ته نوټس د ډیپټي کمشنر په ذریعہ مونږ ورکړي دي او د یونیورسيټي طرف نه موږ ورکړي دي. او اوس چې مونږ کمپلینینګ جوړ کړي دي هغه سلسله کې ماتا د میډیا پرټیکولرلی د تاسو کم پرینټ میډیا دا او که الکترونیک میډیا دا ماشاءالله ما کتلی دي چې هغه هم په ډېر زړه خوري او هغه ډېر غسره دی کې موږ سره کوآپریشن کوي. نو ان شاء الله اجتماعي کوشش باندې با دا شی موږ اخلو مارکیټ ریټ ته به راولو او چې کله مارکیټ ریټ ته راشي نو ان شاء الله اسلامیه کالج ته د ګورنمنټ نه بجټ اخیستو د لپاره کتلو او کا ضرورت نشته دی. صحیح. ته چې کوم ځمکې ورکړې شوي دي د دې لیز څومره ټایم دی اندازه شته؟ 10 کاله 20 کاله 50 کاله؟ دغه کوم چې د کمرشل پراپرټي دا د دې کې خو لیز ډېر کلیر نه دی خو چې کوم اګریکلچر لینډ ورکړی دی په چارسده کې چې په د دریو ځایونو کې دی په هریچند رای محل او ترناب کې دا ټوټل 4000 کناله جوړیږي او دغه یو جریب سالانه د 3100 روپے پر ریټ باندې ورکړی دی او دا د 2024 پورې ګوره ورکړی دی 2004 نه د 16 کالو د پاره. صحیح. لکه 3100 روپے جیرب با ادائیگی کیږي بس. دا چې کوم نه خو هغه کوم ادائیگی چې د دوی سره هغه په معاهده کې لیکل شوی دا هغه هم نه راکوي. ډېر په مشکله موږ پسې ګرځو راګرځو. نو اوس مې هم ډېر غټ ډیفالټرز دي په د اګریکلچر لینډ کې هم او دا کم چې موږ کمرشل پراپرټي دا په خیبر بازار کې په دې کې هم موږ ټول ډیفالټرز دي. په خیبر بازار کې خو زموږ د ډیفالټر اکثر وکیلان صاحبان دي نو هغې سره خو چې موږ لږ خوځو راخوځو نو دوی سټې راوالي نو پیسې نه راکوي. ډیره مهرباني ډاکټر ګل ماجد خان صاحب تاسو موږ ټایم راکړ او څنګه هغوی ذکر وکړ چې سټې واخلي. نو خیر اوس خو اعلی کیس دی او تمه لرو چې کله چیف جسټس صاحب ته پته ولګي نو بیا دا باقي سټېګانې خامخا یې څاري چې آخر څه طریقه ده چې دا هر څه بحال شي. او څنګه هغوی ذکر وکړ د 410 ځمکه کې 3100 روپے جرب ام نه ورکوي وي هغه 3100 خوراکې 3100 روپے هېڅ شی نه دی او دا چې ورکړی دی پته نه څنګه به د هغه ضمیر مطمئني چې هغه دا 3100 روپے جرب ما ځمکه ورکوله او څومره به هغه اطمینان سره خوب کوي چې کله هغه دا ځمکه ورکوله هر یو کس پرې خوري دی هېڅ شک نشته دی ولې چې دغه چې کوم کالج دی دا د ټولو د ډله دپاره دی او دغه زموږ علاقې پہچان دی او دغه د فاینانشل کرنچ نه ایستل ډېر ضروري دي. یو وړه شان د ماخلو تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. هر یو کس دا تمه لري چې که د هغه د لور یا خور یو ادارې ته ځي یو هاسټل ته ځي نو هغې ته به هلته یو محفوظ مقام میلاویږي. څنګه اکثر له خبره کیږي چې زنانو هاسټل دی نو عمله به هم د زنانو وي خو نن صوبایي اسمبلی اجلاس په وخت کې یو توجه دلاو نوټس مخې ته راغی او دا پیش که د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف نه ایم پی ای مدیحه نثار بی بی او هغوی دا وایي چې د کوهاټ انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز چې کوم دی د هغې هاسټل چې دی هلته کې د جینکو دپاره عمله چې ده هغه د جینکو نه ده زنانو نه ده سړي دي او هغه سړو عمله هم بار بار بدلیږي دا د هغوی ګیله وه او دغې ګیله باندې څه د هغې بیکګراونډ دی او بیا مخکې څه عمل ده په خبره کړو چې موږ سره همدغه زنانه غړې د خیبر پختونخوا اسمبلی ٹیلیفون لائن موجود تھا. میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو اس جو آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس لایا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں سے آپ کو یہ معلومات ملی اور وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں کیا وہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں؟ ایک خوف ہے کہ وہاں پہ مرد سٹاف ہے وہ بھی 2-3 ماہ بعد تبدیل ہو رہا ہے. جب آپ یہ نوٹس لے کر آئیں تو پھر اسمبلی نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی؟ جی بہت شکریہ فہیم صاحب. آج میرا کال اٹینشن نوٹس تھا جو کہ کوہارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ریلیٹڈ تھا اور یہ انٹیگرل پارٹ ہے کے ایم یو کا اور اس کو رن کرتے ہیں یا اس کے سربراہ اعلیٰ ہیں کے ایم سی کے وی سی صاحب جو ہیں.
मुझे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया था और उनका कहना ये था कि यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है उनमें मेल स्टाफ मौजूद है, वो भी गाहे बगाहे चेंज होता रहता है, जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है। और लड़कियों में आप कह सकते हैं कि एक डर या खौफ उनमें पाया जाता है कि वो ये चाहती हैं कि उनको मेल स्टाफ ना हो उनके लिए, बल्कि फीमेल स्टाफ हो। चूँकि वो लड़कियां हैं, उनको कोई इशू हो सकता है, कोई मसला पेश आ सकता है, तो वो फीमेल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी बजाय इसके कि उनके ऊपर मेल स्टाफ हो। और दूसरी बात जो उसमें ये थी वो ये है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स तैयार हैं, लेकिन लड़कियों को कुछ बंगलो टाइप के हॉस्टल्स हैं प्राइवेट, उनमें उनको रखा जा रहा है और उन हॉस्टल्स में उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। चूँकि मैं चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, तो असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम इसको इस मैटर को मेरी सरबराही में असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी में रेफर कर देते हैं, ताकि उस पे इस कमेटी में एक डिटेल्ड बहस हो सके और इस इशू का कोई हल निकाला जा सके और स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जा सके। सही। जैसे आपने कहा कि आप हायर एजुकेशन के हवाले से स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, ये तो एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एक इदारे की बात हो रही है। बाकी जो पूरा सूबा है, क्या कुछ ऐसी ही लेजिस्लेशन की तरफ आप लोग जाएंगे कि वहां पर भी खवातीन के यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अपने हॉस्टल्स हों और वहां पर खवातीन अमला ही तैनात हो? जी देखिए, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का या हमारे सीएम साहब का विजन है, जो पिछले दिनों भी सामने आया है कि मर्द हजरात का जो जनाना स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनमें इनका दाखिला ममनू होगा। तो उसी को अगर हम विजन को देखें तो हॉस्टल्स जहाँ पे वो लड़कियां रहती हैं उधर मर्दों का मौजूद होना और उनका पूरा स्टाफ, चाहे वो कुक है, चौकीदार है, वार्डन है, बाकी भी सफाई का अमला है, वो सारे मेल्स हो, तो ये लड़कियों के लिए भी और एथिकली भी मैं नहीं समझती कि ये ठीक है। तो आप इसको फिर पूरे सूबे की तरफ एक्सटेंड करेंगी? जी, मैं लेजिस्लेशन का तो नहीं कह रही, लेकिन चेक एंड बैलेंस हम लोग अब ये रखेंगे कि जहाँ पे गुंजाइश निकलती है वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बन सकते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर ही गर्ल्स हॉस्टल हो और उनमें हम ये रिव्यू करेंगे कि उनका स्टाफ भी फीमेल ही हो। लेकिन जायज़ बात है मैडम, जब ज़्यादातर जगहों पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियां हो गई हैं, तो क्या वहाँ पे ख़वातीन के लिए हॉस्टल बनना बहुत मुश्किल काम है कि वो एक आध बिल्डिंग हॉस्टल के लिए भी खड़ी कर दें? अब मुश्किल देखिए, जगह की अवेलेबिलिटी की बात है। अगर वहाँ पे जगह बनती है, वहाँ प्रेमिसेस के अंदर हॉस्टल बन सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई करेगी या इस पे पीछे हटेगी। तो वो ये लॉन्ग रन लाइक बीइंग अ खातून आप ये प्रेफर करेंगी कि खवातीन का हॉस्टल प्रेमिसेस के अंदर ही हो? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। बस हमारा वक्त की कमी है मैडम, बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूँगा। इंशाल्लाह डिबेट लंबी इस पे करेंगे कभी ला, तो इसी करो कि मंगबा दोबारा हम अगवीला दावत वर्कऊ अगवी राशि जमंग प्रोग्राम बदे खबर के अहम मौजूदा चे जमूंगा लूणा खुंदे द यो खार न बल खार तलाड़ी शीनो ब्याग खार के दन्ना का हॉस्टल डेर ज़रूरी दे और मुंगा गुरु चे दा गिले शिकवे हम राजी चे आगा जनाना चे कला प्राइवेट हॉस्टल्स की हुई नो अल तक ब्या चे कम एक्टिविटीज़ दी आगा डेर ज़्यादा वेलकमिंग नहीं मसले अल मौजूद हुई नो तहफ़्फ़ुज़ वर्कोल अगुला डेर ज़रूरी दे नो जनाना हॉस्टल के दन्ना तो जनाना स्टाफ डेर ज़रूरी दे और ब्या कमा खबर चे मदिया निसार भी उकड़ा चे जनाना हॉस्टल द यूनिवर्सिटी या द कॉलेज पर प्रेमिसेस के दनना आगा बिल्डिंग के दन नहीं नो डेरा बखवी कज़े मौजूद भी नो पकार दे चे दागे दनना भी प्रोग्राम व ख़त्म दे इजाज़त अल्लाह के अल्लाह पामान।